قاسم صاحب کو تاسو ته پته نو خلک په دې سوشل میډیا باندې دغه بیا پوسټونه ورکوي چې مولانا صاحب منافق دی چې هغه اوس عمران خان ته به اول یهودي وي او اوس هغه سره په یو ځای باندې کېناستو کو نه عمران خان سره اوس سیټونه زیات دي مولانا صاحب ولا په دې وجه باندې رالو دا د خلکو سوالونه دي د تاسو څه جواب ورکوي تاسو خبرو کړله چې مولانا صاحب منافقت کې وکړو څنګه پیله چې کوم دی عمران خان پسې به خبرې کولې اوس چې دی مکمل تاسو ته دا لګي خلکو ته دا لګي چې لکه د عمران خان په حمایت کې دی خو نه که چا چرې غور کړی د مولانا صاحب هغه بیان ته هغه کلیپ چې کوم دی هغه پکې ته لګولی یم شلان دی زه به یې درڅنډ کم خیر مولانا صاحب کلیر خبره دا کړې ده چې نظریاتي مسله ده د سوچونو خبره ده انټرویو کې ته هغه تاسو مو کې کنه کچره پی ټی آی والا چې کوم دی هغه تاسو لاس درکې اتحاد نو هغه ورته ویلکم ولې چې منګه د انساني چې کوم دی انسان نه نفرت نه کوو منګه چې کوم دی د هغې د نظریې خلاف وکړو چېرې هغې خپله نظریه ټیک کړي هغې خپل سوچ ټیک کړي منګه هغې ته ویلکم کوو نو دا جنگ چې کوم دوی سره دا د نظریې جنگ وو په دې خبره د ملګري ځان پوهه کړي او عمران خان چې کوم دی عمران خان خو په منځ کې نه دی راغلی خبره چې کوم ده هغه د اسد قیصر وغیره خیر دغه دې ټیم کې چې کوم دی د هغې حیثیت آزادو په طور دی مطلب قومي اسمبلی کې ټیک شو د هغې هر څومره سیټونه دي 175 170 200 دي شي خو هغې دا وخت چې کوم دی آزاد دي او هغې ته د یو پارټۍ ضرورت دی هغې که دې وخت جمعیت سره ملاویږي که بل سره ملاویږي پارټۍ کې به شاملېږي بیا چې کوم دی هغه د وزارت سیټ ته چې دی هغه رسېدلی شي نو مولانا صاحب چې کوم قدم واخیستلو دا د هغه منافقت نه دی دې خبر ته غوږ شي خټول دا د هغه منافقت نه دی ستاسو په ذهنونو کې به دا وي د ستا په ذهن کې اوس دا سوال راغلی دا څه به د نورو ملګرو په ذهن کې هم دا سوال چې مولانا صاحب منافقت کوي یا چې کوم دی د تحریک انصاف یعنی پی ټی آی چې کوم دی سیټونه ډېرو په قومي اسمبلی کې نو هغه وایي چې وزیر مطلب وزارت صدر چې کوم دی هغه خو د پی ټی آی راځي راشه مولانا صاحب وایي چې زم پکې خپل ځان ور شامل کم ماتم کېدی شي صدارت راکړي وزارت راکړي نه داسې خبره نشته قربان خبره دا ده چې دلته کې خبره که تاسو دې نه مخکې سوچ وکړئ د عمران خان خلاف راوته د هغې نه مخکې د نواز شریف خلاف راوته د چا چې حکومتونه تیر شوي دي مولانا صاحب د هغې خلاف راوته ولې پاکستان کې جمهوریت شته خو صرف په نوم باندې ټیک ده مولانا صاحب دا خبره کوي چې دلته کې د زرداری حکومت راشي د نواز شریف حکومت راشي حکومت خو به د هغې په نوم وي زه به هم ورسره یم په ملګرتیا کې مولانا صاحب ښکاره دا وایي که چېرې هغوی حکومت رام شي د هغې وزارت رام شي خو بیا هم زه هغې سره اتحاد نه کوم هغې سره زه ملګرتیا نه کوم زه به په اپوزیشن کې کینم د دې وجې که چېرې د هغې حکومت راشي هغه جمهوریت نه دی بیا هغې به غلامان وي هغې به د چا د لاندې کار کوي مولانا صاحب وایي زه د چا د لاندې کار نه کوم نو دا منافقت نه کې که دې وخت کې هغه پی ټی آی له لاس ورکوي هغه که هر چا له لاس ورکوي هغه به په اپوزیشن کې د دې وجې مطلب دا کم مخلوق دی د دې د حکومت چې دی ختم کړي او جمهوریت راشي بس دغه یوه خبره ده دې ټایم کې د جمعیت کارکنان چې کوم دي هغه هم خفه دي چې مولانا صاحب عمران خان سره اتحاد ولې وکړو د عمران خان صاحب کارکنان په دې باندې خفه دي چې د مولانا صاحب ته ولې لاس ورکو په دې باره کې تاسو جواب ورکوئ به په کفارو له خفه کېدل پکار دي څنګه که هغه تحریک انصاف والے دي پی ټی آی والے دي خو ستا د کور دي زما د کور دي په کور کې چې کوم دی 2-3 کسان دي هغې یو بل ته خلاف دي څه جمعیت والا دي څه تحریک انصاف والا دي ټیک شو که د هغې د زړونو هغه خیره ختمیږي نو په دې باندې خفګان پکار دی که خوشحالي پکار زه خو پې خوشحاله یم که څوک خپی او که څوک زمانه په دې خبره باندې خفه کېږي چې که دی چرته د پی ټی آی سره اتحاد کوي په دې باندې خفه کېږي هغې د خدای زړه وچوي زه پې خوشحاله یم او که د چا ذهنونه کار کوي که نه هغې به پې خوشحالېږي ولې چې اتحاد ښه څیز دی مسلمانان چې ټول درونه شي په دې باندې خوشحالېدل پکار دي صحیح ده ماشاءالله تاسو ډېر زیات ښه پیغام چلولو زموږ په ذهنونو کې کوشو ډېر زیات درونو دغه سوالاتو چې آیا مولانا صاحب اوس څنګه عمران خان ته لاس ورکو ولې چې مولانا صاحب سره سیټونه نشته ماشاءالله تاسو ډېر زیات په انداز سره زما د کتونکي ملګري هم پوهه کړه زما ذهن هم انشاءالله دې نه صفا شو مولانا صاحب چې څه فیصله کوي نو هغه ښه فیصله کوي ښه سوچ کوي د ډېرو علماو چې کم دی که نه هغه سرپرست دی او په دې باندې ډېر علما د مخکې نه خفه و چې د اتحاد یو بل سره کوي نو د خپل مفاد لپاره کوي